कुरान करीम के राजी चे या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ए ईमान वालाओ दा अल्लाह न उयरे गई, उस संग उयरे गई हक़्क़ तुक़ातिही, दासी उयरे गई च सुमर दाग न दे यरे दो हक दे, दुमर उयरे गई सुमर च दाग न दे यरे दो हक दे। अजीजानो तासु सोचो कई च द खुदाए न लोई पदे कायनात के बल सोचता शता नु च सुमर दे लोई दे दुमर बे जमालम लोई भी कर, ब्या च सुमर दे लोई दे नु दुमर बे जलालम लोई भी कर, ब्या च सुमर दे लोई दे नु दुमर बे रुअब और कहर और गजबम लोई भी कर। नु च अल्लाह वही च माना दुमरा उयरे गई च सुमरा जमा शान दे, नु सुमरा च द शान दे दुमरा मुंग के द यरे ताबश्ता। मुंग के दुमरा द यरे ताबश्ता दागद शान उमरा यरा मुंग कोले शो। नु द दे जवाब कुरान करीम पखपला करे दे चना फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, दाल्ला न उयरे गई सुमरा चिस्ता सु ताकत ते, सुमर चिस्ता वस्ते दुमरते उयरे गई। नु मुश्किल आसान शो कर जकच तकलीफ माला यो ताक पे इस्लाम की निश्ता कम शे चिस्ता द वस न बार दे आगा अल्लाह पताड़ो लाजिम करे न दे, पता दुमर शे लाजिम दे च कम शे स्ता प वस के दे। दा आसान खबरें हो गो रही सड़े दे बीमार शो मुंज नशी कोले पवलाड़े न हुक्म हो कुछ पनास्ते कहो, पनास्ते नशी कोले न पमलास्ते कवा, पमलास्ते द ख्वजेदो नहीं न दस्तर गो पे इशारा है कवा। खबर अखलास की औ दस न शिकोले तैमुम हुआ तो तैमुम में होगा उस तैमुम से शेर वो योजल लड़के कस्तों का ची मांजद पारा तैमुम को अरबी नियत यादुल हो ग्रान का नवैतु अन वदिया नवैतु अन तयम्मम लिरफ़अ सलाति लिरफ़अ हदसी वल इस्तिबाहति सलाति, नवैतु अन तयम्मम लिरफ़अ हदसी वल इस्तिबाहति सलाति। दुमरम नशिवे लड़के कस्तों का जिद मुंज द पारा तयम्मुम वाम योजल दासियों का तो मखरा का ब्या दासियों का बस अवदस के उस मुंज पे कवा दा अगर सीजू नदी जिस्ता द वसलान नो कम शे चिस्ता द वस न बार दे अगर इस्लाम पता लाजिम करे लांडो गोरे हज दे पैसे निश्ता
پتا حج فرض نه دی. زکات ته پیسې نشتا پتا زکات فرض نه دی. روزه ده نیشی نیوے بیماری وے خورا خلاص شو. عرض داو چې دا قانون دی چې تکلیف مالا یطاق په اسلام کې نشتا. کم شی چې ستا د وس نه بار دی په اسلام کې نشتا. نو عرض میں داو چې محققین علما وایي چې لیله مبارکه او لیلۃ القدر دا دواړه یو شی. بعضی علما وایي چې نه د قرآن نزول چونکه دو ځل شوی دی. یو ځل د لوح محفوظ نه د دنیا اسمان ته راغلی دی او یو ځل د دنیا د اسمان نه بیا ځمکې ته راتلل شروع شوي. نو په یوه شپه کې د دنیا اسمان ته راغلی دی او په دویمه شپه کې بیا ځمکې ته راتلل شروع شوي. بعضې ائمهو پکې دا فرق کړی. عزیزانو اس 13 جمعہ سوال دا پاتے ہو چې دا قرآن کریم په اسمان د دنیا کې محفوظ پروت ہو. هغه ته بیت العزت وایي. د دې اسمان د دنیا کې دو ځایونه دي ډېر اهم. یو بیت العزت چې پچا کې قرآن پروت ہو او یو د دعا کعبه ده چې هغه ته بیت المامور وایي. څه ورته وایي؟ بیت المامور وایي. یو دا کعبه ده چې دا ته ورته داسې مخ کې یو منځ کوي او یو د دعا کعبه ده چې د منځ کې دې کعبه ته مخ کړی نه نو منځ کېږي. د دعا په ټیم کې دی چې د دعا کعبه ته اړه متوجه کړی نه نو دعا نه قبلېږي. اوس تاسو رښتیا وایي چې دا مونږ خلق منځونه کوو یا دعاګانې کوو یا په دې پوهېږم چې دا دعا کې توجه کوم طرف ته پکار یا د دعا کعبه چې دا تر اوسه پورې دې خلقو پیژندلې هم نه ده. اوس کدا خبره زه بیا هم داسې پرېږدم نو هغه د قربانۍ د غوښو خبره به ترې جوړه شي چې د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ ګډوري هغه غوښې چا وخوړې. نو تر پرونه پورې دا خبره لا صفا شوې نه ده چې هغه غوښې چا وخوړې. لکه چا وخوړې. اوس د غوښو در سره ډېر غم ده. نو زمون خلق مزاج چې دی هغه د پاکستانیانو مزاج دی. تاسو وګورئ اوس پاکستان اعلان وکړو چې حج د پاره درخواستونه ورکړي. درخواستونه ورکړي او حج کله دی او درخواستونه کله ورکړي او کل بلبلیږي 40,000 کسان. نو 40,000 کسانو د پاره 40 میاشتې مخکې اعلان وکړو چې دا پیسې مونږ سره بینک کې جمع کړي چې مونږ د پاره تینا څه سود مود را پیدا شي او څه فایده راته وشي. نو حج کله دی روزې نه رستم ورته بیا 2 میاشتې پاتې کنه جی. او دوی د حج درخواستونه اوس نه وغوښت. که یو حکومت تمره نا اهلی چې هغه د 24,000 کسانو انتظام په 2 میاشتې کې نشي کولی
نو داسې نااهله حکومت د دې قابل دی چې په ملک حکمرانی وکړي؟ دا د دې قابل دی؟ بیا په ټوله دنیا کې وګورئ، یو ملک دومره لږ خلک حج ته نه لیږي چې څومره پاکستان لیږي. یو ملک په حج کې تاسو وګورئ، د روس خلق پکې وي، د امریکې خلق پکې وي، د لندن خلق پکې وي، د چین کمیونست ملکونو خلق په مکه کې بتاته ملاو شي. پاکستانیان خو اول زینا او کلاړه د 200 کالو بوډاګانو لیږي چل تلاړ شي نه متیازې سنبالولی شي او نه په لوی قهر اخته. انډونیشیا خلق وګورئ په مکه کې تر هغې واده نه کوي چې تر څو پورې حج نه یې کړی. بیا د هغوی اخلاق وګورئ، د حجیانو څه پته د سودان خلق، د حبشو خلق، د افریقې خلق، د انډونیشیا خلق په صف کې در سره ناست دي، نو چې سلام وګرځي نو لاس به درکړي او هغه لاس به بیا سب کړي. دا د هغې اخلاق دي. زمونږ خلق توبه مې دي چې ځینو الله دې امان راکړي او چې هلته بیا سالې جوړ کړي په خپلو کې، په حرم کې ناست صفونه ودرېده د ماښام ټیم، په دې کې یو ښځه غریبه ګیره شوه په صفونو کې، چې ګیره شوه نو هغه لږ سړي داسې کوي او ځانه د ښځو صف ته وباسي. ما سره یو بزرګ ولاړو، داسې بزرګ ولاړو چې دلته یې تاسو لاسونه سپوئ او سجدې ورته کوئ چې په نیکه دې را مدد شي. را سره داسې ولاړو، ور سره زه ولاړو، په دې سنګلی چې ښځه داسې وواله غرب به شو چې هغه وغورځېده او یو داسې ناروا کنځلې ورته وکړه چې هغه په دې منبر درته زه نشم وی والا هغه وغورځېده او ورته ویل ستا داسې داسې کړي. هغه غریبه بیا اوچته شوه او منډه یې کړه، د بیان ودرېد، منځو شو. چې وشو نو ما هم وخندل، اوس چې ما وخندل خو زما خو اودس مات شو که نه. هغه منځ وکړو، ما وی ظالمه تا خو ښځې ته پښتو کې دې کنځلې وکړې، ویلې په دې پلیتې زما اودس ماتېږي. مونځ یې بیا ونه کړو او زه چې مونځ ختم شو آب زمزم ته لاړم، هلته مې اودس وکړو، بیا مې هغه مونځ واپس راوګرځو. مونږه داسې نو عرض مې دا و عزیزانو چې تکلیف مالا یطاق په اسلام کې نشته. حج فرض دی، طواف په خپله نشي کولی، په ډولۍ کې د بل څوک توکیم طواف وشو. صفا مروه په خپله نشي کولی، په ګاډي کې به دې کېنئ، وزل به دې بوځي را به دې ولي، صفا مروه دې وشو. عرفات له په خپله نشي تلی، بل څوک دې اوچت کی او عرفات هغه ایریا کې دې دننه کې او وخت پکې تیر کې، بس حج وشو، خبره خلاص شو. نو هغه تکلیف اسلام په مونږ نه دی ایښی چې کوم زمونږ د وس نه بار. فاتقوا الله ما استطعتم، د دې دا معنا چې کوم شی ستا د وس نه بار دی هغه الله پتا نه دی لازم کړی. او سوال داو چې قرآن کریم با د اسمان نه نازلې د شروع کېدو وخت راغی،
دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک شپږ میاشتې کم 40 کاله دته حکم وشو چې تورشو په غار حرا کې شپږ میاشتې چلاو کا شپږ میاشتې لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله کتاب ورکولو کوهی تور ته وغوښتو او ورته وی چې تب 40 ورځې په دې کوهی تور کې چلای اینا بعد بدر ته کتاب ملایي ټوکی ندی ټوکی ندی دا تبلیغ والا چې چلی کسی کوي کنه بعضی خلک وایي دا اسلام کې کم ځای راغلي دي او 4 میاشتې کم ځای دي او 6 میاشتې کم ځای دي نو ته پوهېږې پڅه چې 6 میاشتې کم ځای دي او 4 میاشتې کم ځای ته پڅه پوهېږې پیغمبران به الله اول چې لکړه اینا بعد به ولا قانون ورکړو او ای جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې داوادارې په جدای کې دې په دې مخ کې خو ولې نه دي جوړې شوي او आवाज زما د مینې او زما د عشق ہے دا پړو لیکي چې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې نو ته په کوم دلیل زما د مینې داوادار عزیزانو دنیا کې وګورئ زمون خزي دي د خدای تقسیم ده د چا خزا تورې او د چا سپینې او د چا لوړې او د چا پښتای غوندي او د چا سبلای د چا سبلای نو تازه چې واده شي نو هر ورځ نوې جوړه بدلولو نوې رنگ جوړولو خال مال لګولو شونډې سره کول چې اوس به پتی خان راځي چې زه ورته لګه خسته یم کنه چې اوس ته چې راننه وځي کور ته او د هغې هغه بنوټي حسن وګورې بنوټي شونډې په رنګ سري وي او سترګې په رنجو توري وي او خالم د رنګ لګېدلی ا بنوټي حسن چې وګورې نو نیلې چیلې ورته کېږي او مور دیم تر نظر سره ناراضي او پلار دیم سره ناراضي او دغه چونډای نه تاو راتاو کېږي ا بنوټي حسن امغه حسن دی چې شپه تېره شي او سهار مخ ته وګورې د دغه ښځې چې بېګا د شپې حسن پري وه او سهار یې وګورې نو ته به یې چې مخې چېرته سپو سټلی دی لکه د خرې غوندې خړ مخې نیولې او بیا تا نه څه د ټاک دوس جوړ کی دې سره بیا ته څوک نه برابر یې بنوټي حسن د جنت د حورو به فطري حسني فطري شونډې به هم قدرتي سرې وي اننګي به هم قدرتي سره وي سترګې به څه وي حور عربي کې هغه ښځې ته وایي چې یوه سترګه تر دې غوږه پورې داسې اوږدې سترګې او خال به په تندي باندې د جنت د حورو د دواړو سترګو په منځ کې لا اله الا الله محمد رسول الله دا به خال لګېدلی ها جی او بیا به خسته څومره وي
نو الله دې د خپل محبوب په خاطر مونږ ورولي غزیتا نو بیا به وګورئ چې خسته به څومره یو پراپګاندا وشوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې چې دا د جنت خزي چې دي دا به توري وي او کزيړي به وي او کمندري به وي او کلوړي به وي او کڅنګ به نو قران راغی چې كأنهن الياقوت والمرجان اے پیغمبر دوی ته وایا چې د جنت حورب په رنگ او په صفای کې د یاقوت او د مرجان غوندي لکه یاقوت او مرجان پزان داغ نه لري داسې به د جنت حورې پزان داغ نه لري او داغې غوندې به په رنگ او په صفای کې چا به لیدلي وي او زمون خزي خیر اوس خو دار چا خزي ښکاری خو په خوا به داسې و چې دار چا خزي به نه ښکاری نو که زمونږ خزي ډېرې په ستر دی او بورکې په سرې نو جنکتوب کې خو چا لیدلي وي کم از کم که نه ده چې جینۍ خو چا خو لیدلي که قرآن کریم فرمائی چنا حور مقصورات فی الخیام داد جنت خزی بداسی وی چې د کم ورځې نه الله پیدا کړی دي نو تر دغه ورځې چې تعالی به خدای درکړي دا به چا لیدلی نه وي لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان دا بداسي خزي چې د کوم ورځ نه پیدا دي نو ترتا پورې بدا پیریان او بنی آدم الله سم ورته نه لګېدل لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان بیا چې تعالی خدای پاک څو وخت کې درکې نو کته د جنت په مشرق کې ولاړ او دا په مغرب کې نو دې تب تخکار او تا تب داخکاری په جنت کې یو ځای به یې خوستا خزب بل چا تخکاری نه خکاری بمنا زما عزیزانو عرض داو چې پیغمبر شپږ میاشتې چله په غار حرا کې صد پاروش زکه چې تا ته به یو عظیم نعمت ملاویږي او عظیم نعمت د پاره عظیم محنت ضروری دی سمره چې فائدہ زیات حاصلول غواړي عمره به مشقتم زیات کول غواړي رزق باندې اوس په پاکستان کې وګورئ دا ارب پتیان او کروڑپتیان چې دي دی رزق اغسته دي ځکه چې نن سبا خو د پوډرو نه سیوا لوی دولت په بل شي کې ناراضي پوډر به خرڅه یا به چرس خرڅه یا به د بار ملک نه سره زر راوړې یا دا کسی بده بګای نو رزق والے 50 लाख 80 लाख करोड़ مال چې تلېږي بل ملک ته نو الته احتمال د دی وی چې داونی وی شو ټول هلاک شي نو رزق باندې رزق دی واغستو
مال دی ورسېده ورپسې کروڑونه او اربونه روپۍ به راشي. دغسې عزیزانو د جنت نعمت د پاره بم رزق علی رزق ځان به پې ورچی سینه به پې ورچی. که ته وایې چې زه خالي جماعت ته لاړم او رالم او مونځ مې وکړو شکر الحمدلله په دې نه کېږي. سو پورې دي چې محنت نه کړي مشقت نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې شپږ میاشتې چلاو او شپږ میاشتې به الته خوراک څو د قجورو ستوان او بتکی کې اوبه. هغه ستوان به وخوړه او اوبه به پې وڅکلې او شپږ میاشتې د دغه غره په سر کې په دې غار کې د الله په ذکر و فکر کې به مصروف شپږ میاشت. دا شپږ میاشتې محنت یې ولې کولو؟ ځکه چې نظر یې په یو داسې عظیم نعمت باندې و چې هغه نعمت هغه ته پته وه. هغه پې پوهېدو هغه نعمت د آخرت خوشحالي وه. هغه نعمت د جنت خوشحالي وه. هغه نعمت چې دی د الله قربو د الله دیدارو نو عرشی کې به رزق اغستو. عزیزانو د جنت اوس تاسو دا تپوس چانه وکئ چې د جنت ته جنت ولې وایي؟ په دې پوهېږئ ماما؟ ته وایه که نه خدای جنت راکړي. اوس تپوس وشي چې جنت څه ته وایي؟ خدا که پیژنو خو رائے کېنو اینې د دې داسې مثال دی چې ته د پاکستان حکومت کې چاته ورشي چې څه شی راکړه ماما څه شی درکړه خو څه راکړه نو څه شی څه راکړه او منډه ونیسه کښې حوالات ته لېږم. ټول عمر دې تېر شو په خبره نه پوهېږي دومره هم نه پوهېږي چې هلکه دې سړي سره څه شی دی چې زه مطالبت یې کوم بیا د شي نوم هم نه درځي پېژنې هم نه. اوس خدای جنت راکې ته جنت پېژنې ماما تا په دنیا کې پېژنده چې جنت څه ته وایي؟ وی پېژنده مې نه خو وایي چې داسې ښه ځای دی نو د جنت ته جنت بیا وی ولې په دې ځان پوه کړی نو تاسو وایي چې یو قوم د قوم داسې وي قوم د قوم. اول تاسو دې ته وګورئ چې د پاکستان نه لوی بے ضمیره قوم په دنیا کې وي. پرون عبدالغفار خان مړو دا هغه عبدالغفار خان دی چې دې خلقو به ورته هندو ویل دې خلقو به ورته سرحدي ګاندھی ویل دې خلقو به ورته د هندو مرګره ویلې به کنه خاص کر دې مسلم لیگ کو دی مسلم لیگ کو با غفار خان تا هندو ویلی او دی هندو مرګره به ورته ویلی او تر مرګه پورې ورته هندو ویلی.
चुप 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 दादी पूरी दरता न वैम چې زه د عبدالغفار خان صفت کوم د دې قوم مزاج او ضمیر درته خیر نن درېم ورځ ده چې د پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه د غفار خان په صفت نه مړي لوی ولی او بزرگ ته جوړ کړو چې عقل بده وبس دا ستاد صوبه سرحد گورنر چې دی دی بویلی چې دا د هندو مرګره دی دا هندو دی ها جی اول ورځ د بیانو چې په صوبه سرحد کې سیاسي بیداری چې دا عبدالغفار خان پیدا کړي او د دغه خدمات بل چا نه دي کړي تاسو خیال راغی اوس وایي چې واقعي دا سړی چې د ملک په آزادۍ کې د ډېر لوی لاس اوسې صفتونه کوي نو تاسو وایئ چې د یو قوم دا مزاجي دغه قوم هم د دې قابل دی چې ژوندی پاتې شي یو سړي ته چې وایي چې دا خراب دی نو چې ژوندی دی هم خراب دی او چې مړ دی هم بس خراب مړ شو اوس صفتونه څه دپاره کوي بیا د هندوستان 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم رنبے ورتا غر اور رسیدو خزا او بچی ور سره دي او داغي چې خپل کم رسم د هندوانو هغه تابوت ته داسې تاسو بلی دلې په دلی کې ما پسند 82 کې د هندوانو د پارلیمنت د یو ممبر نه تاسو کو چې تاسو د غفار خان ولی دومره تابعداري کوي هغه هندو ما ته وی چې مولانا صاحب مونږ د غفار خان تابعداري په یو نیت کوو چې نن چې 90 کروڑ دنیا په هندوستان حکومت کوي او مونږ آزاد ملک یو نو په دې ملک په آزادۍ کې دیم هغه سړی دی چې 15 کاله جیل پکې تیر کړي او د پیرنګیانو د دې ملک نه په وتو کې د دم ډېر لوی لاس نو مونږ په دې قدر کوو چې دا نن کوم حکومت مونږ ته ملاو دی دا د برکت دی په دې نیت قدر پاکستان کې مسلم لیگ وای چې مونږ خو د سدرۃ المنتهى نه راکوشوي او صاحبہ اوس لوی مسلم لیگ چې د جنیجو ده او دلته هم صدران او لال کورتای جوړی کړی دي چې دا ملک مونږ آزاد کړي دا ملک د دیوبند علماو آزاد کړي دي دا ملک شیخ الهند آزاد کړي دي دا ملک مولانا حسین احمد مدنی آزاد کړي دي دا ملک مولانا ابوالکلام آزاد آزاد کړي دي دا ملک مفتی کفایت الله آزاد کړي دي دا ملک مولانا حبیب الرحمان آزاد کړي دي دا ملک مسلم لیگ کو آزاد کړي دي مسلم لیگ خو د پیرنګیانو مرګریو پیرنګیان چې تل دشمنانو له ملک ورنکو دوستانو له ورکو تاسو خیال راغی ورشي اسیر مالټا میا او زرګل پسخاکوټ کې 110-115 سال عمر کې اوسم پروت دی د شیخ الهند دریس پایان چې د دیوبند نبا کوم حکم جاری کېده یو د ترمزو اجي سیبو
ترمزو حاجی صاحب هغه سړی و چې په مومندو باندې د پیرنګي سره څومره موده غذا کړې وه. که یقینم نه راځي اوس لاړ شئ لکړو ته. ترمزو حاجي صاحب چې چرته خښ دی د هغه د قبر سره اوس هم 2-3 منه بم پروت دی چې تر ننه لا خلاص شوی نه دی چې په دغه ځای والا پیرنګیانو بمباري کړې وه. بم اوس هم پروت دی. زه 2 ځله تلی ما لیدلی. او د مومندو د لکړو نه به راتله او د شب قدر په قلا کې به پیرنګیان ویشتل. دا ډې صاحب غزا تاسو ته څه پته؟ دا فقیر اپی ستا د وزیرستان چې و څومره زمانه د پیرنګیانو سره جهاد کړی. چا ورته پاکستان جوړیږي؟ ویل پاکستان څه ویل انګریزان بلار شي او مسلمانانو حکومت بشي. بچیا دا کار خو ډېر ښه دی او په دې مسلمانانو مې باور نشته دا د پیرنګیانو ارمان به بیا خلکو له ورولي. وایي د پاکستان حکمران طبقې نن د پیرنګیانو ارمان خلکو ته وروستی دی که نه دی؟ که دفتر له ورشي وایي به چې کاش خدایه چې دې کې خو پیرنګی ناست. که افسر له ورشي داسې رویه به در سره کوي چې ته به وایې چې خدایه دلته خو چې سیک ناست وی خو چې دی نه وی ناست. نوکرۍ له ورشي بی او ایم او ډبل ایم او پی ایچ ډي او پلانې او ډینګړې کاغذونه ګرځوه. انټرویو ده. هغه ورځ یو ډاکټر راته ټلیفون وکړو وی د یو کونډې زوی دی که چېرته چپړاسي برتي شي د انټي کرپشن کې یو ځای دی. انټي کرپشن ډایرکټر ته مې ټلیفون وکړو. مال یو زلمی هلک دی او چپړاسي برتي کول. ما ته مولانا صاحب نن 8مه ورځ ده چې پلاني وزیر سړی راستولی او آډر هم شوی دی. بس خو وزیران دي او ممبران دي او امینېګان دي او امپیګان دي او رشوتونه دي او پیسې دي او دولت دی او د غریبانو کور وران دی. بله شپه دلته د وزیرستان نه فوډ انسپکټرۍ دپاره یو انټرویو راغلی وه. انټرویو له چې تللی دی هغه افسر ورته ویلي دي بچیا په دغه سیټونو وړاندې نه تندر را پرېوتی دی بک شوي دي. ویل بیا ځان راستړی نه کوي. څه تعلیم دی؟ ویل چې ما ایم اے کړی ده. نو اوس ایم اے او بی اے والا چې یی که نه پالش ډبي والی پالش او د پالش په ډبي ولیکئ ایم اے پالش او یا پې ولیکئ بی اے پالش. پالشونه کوئ. نلته ورته جنیجو صاحب نئی روشنی سکول بورډونه یې په سړکونو لګولي دي او تیر کمان یې ورکړی دی. نئی روشنی سکول نئی روشنی سکول. نئی روشنی سکول والا له چېرته پلاران پیدا کړي دي خپل شپارسیان پکې برتي کوي. دا زاړه روشنی سکول والا له خو چېرته ځای ورکړه بیا نئی روشنی سکول یادوه کړه. نو ما نن نه 15 کاله مخکې یو شعر ویلی نو دا وکیلان پې ډېر خفه شوي بیا ما وی چې ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری. ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. ایم اے والا با ٹانگے چلے بی اے والا با بوجھائی اوچتائی مزدوری با کئی او وکیلان با بینڈائی تورای خرسائی ستا پا ملک. مرگ نرستم دا غفار خان نا اس بزرگ جوڑ کر چی جواندیو اندوم ورطا ویلے شرمیدلو پوس پرے کر. نن اندو تاسو له په مخ د شرم سپېړه درکړه چې ستا د ملک حکمران طبقه ورته نږدې نه ورغلی او هغه د دلي نه ورته برای راست پړک کې راغی چې دا زموږ ازادي د ده برکت دی. دا څومره د شرم خبره ده. نو عزیزانو عرض مې دا و وی په زنکدن مې په کار نه شوې اوس مې د سقاط ګوړې ته مني سلاسونه.
पजन कदन में पकार नशवी उसमें दस्खात गोड़े तमली सलासो परुन में अखबार वाला तो ये मशरक दे और जंग दे और नवाए वक्त दे और प्लाने दे और निगड़े दे मालदाऊ सबसे जुड़ करी पदी अखबारों के दा रोजाना से कही दस वाए यो सली कई और दा वेल बम्स नुस्ताद मल्क मुनाफिक रुखते ची पुईशी ची दा कौम रुख उस दे तरफ तदे आगा दा मुला दुपिया खबर पोए गई कहा से दर तब सर में नगरे को मुला दुपियाजा द बादशाह वजीरो और द बादशाह पकोर के तोर बाटिंगण पाखशी नु चरावी विस्तनो बादशाह वर्तवी ची मुला दुपियाजा साहब दा तोर बाटिंगण खोडेर खशे वर्तवे साहब दा तोर बाटिंगण दुमरा आला शेद ची द सब्जियानो बादशाह दे और ताज पसर तोर बाटिंगण माने पास आगा ताज वेल पसर दे तुम बादशाह ताज दे पसर दे और दाम द सब्जियानो बादशाह दे खा सबाई ब्या पाख चे सबाई ब्या पखकड़ी दी चरावी विस्त बादशाह वर्तवी चे मुलादु प्याजा से बेले वेदा तोर बाटिंगण खोडेर खराब शेर आगे वर्तेल से कदा खवे न सरमन बेद चिंडख पशान नवे द दिन आरामी सब्जी बलश्तन दे सरमनी तखयो को बादशाहूनी वो दलास ना वेल परुन दे द सब्जियानो बादशाह की जोड़ को ताज दे और पसर करे और नंदी ती चिंडख जोड़ को वज नहीं दी हाल हो आया आगा और तेल बादशाह क़िबला आलम खुदा खुशालो का ना चिकम शी तत्खो है मुंगताजम वर पसर चिकम तत्त बादो है मुंगती चिंडख जोड़ मुंग खुस्ता दखले और दखान दखले नौकरानी चिस्ता हां सरहा मिलाओ नकू नुस्ता दादुम रलुई नियामतुन बमुंग पचा आजमाऊ नन स्ता मल्क द खान दखले नौकर दे स्ता मल्क खपल जमीर न लरी खपल ईमान न लरी खपल गैरत न लरी खपल हया न लरी खपल शर्म न लरी तासु ख्याल रखे नो अजीजान अर्ज दाओ छे उस कुरानी करीम बा नाजिलीगी और गरज बेच सही दा बयानू ना बावर मख के हो असे जान स्तड़े कोल दी जमुंग मिसाल द बुज़े अहफश थे इमाम अहफश पदे नहव के लो इमाम अगे यो चेला सातली नु ची दो उस्ताज ने बे सबक zdako no čele be baru isto de mareke be padeo no de borta lagyao da mubtada da khabar de da hal de da zul hal de da maful de da da de das be ka chele poya shwe no či chele das ki khaga sardasi ki o wele dana da poya bia bo warda shuru imam ahfash dumra lo imam pa nahwa ki de chele pa barakat garzidel مونږ بوزي احفشان یو قوم د قوم بوزي احفش ته پوه شوې سرداس